عبداللہ بن عباس سے یہ بھی نبی علیہ السلام پر سکتر عباس سے قبل دغزان رسط ایمان آوری نتب اخوات قبول چیچار تمام کفار و نبی علیہ السلام داغت اخبر والا محمد رسول اللہ مخالف خبر ہو کہ عباس سے بیتنا وارکا چکولے کفار داسی ایرانی کی تدوان غزوی دپارا دا تیاری سبب تدوان جہاد سادار مبارک رحمت للعالمین دا حقیق واتا دا خپل ترخت رسیدل رسول اللہ مبارک و مسجد نبوی علیہ السلام کی تشریف فرماؤ صحابہ کرام کے تعلیمات کا اسلام و دین و قول قبل ورځ باندې قبا مسجد سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل اوه مبارک سورلی کولا او د مکه مکرمه نه یو صاحب راغی او خاطر نواقص او داسې نبی علیہ السلام دا ورته چې دا ستاسو امانت دی مالک ابن قیس رضی اللہ عنہ یو صحابی اول ورته چې راحت وګوره په دې کې سدي آقا مبارک کو خناسته په اوخه باندې سورلی کړی دا په اس باندې سورلی کړی دا په حجر باندې سورلی کړی دا او په خر باندې هم زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سورلی کړی دا دا هغه خر واقعات تاریخ په کتابونو کې ډېر تفصیل سره لیکل دي یا مبارک ورته کوم چې راحت دې تر علی غلې حضرت عباس سے علی غلې زړه په راپوچو یې پکې لیکلي دي وې دا الله پاک محبوبا دای پکې لیکلي دي چې قریش ډېر سخت غوسنی او ډېر لوی تیاری کړې دي تاسو په مدینه منوره کې بیدار اوسئ اغیب کرے مدینہ منورہ میں حملہ کو والدی انتقام باخلی بدل باخلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق پوری دو روزان سر سنبھال اور مسجد نبوی علیہ السلام تراغل صحابہ کرام راکم دومره نږدې کفار را رسېدلي وو چې د صحابه کرامو فصلونه او باغاتو کې خپل طوفان او اسونه سرود د شپې په صحابه کرامو د مسجد نبوي نه کې چاپېر او د مدینې منورې نه کې چاپېر سوکې کولا او درځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کې چاپېر لکه د پتنګانو باندې تاوېدل یو صحابی مبارک کی کاغذ آمد ابو خیسمہ رضی اللہ تعالی عنہ ضعیف سپنگیر صحابی کے پورا چکن ادا خبر ہو رہی کہ کفار اور مشرکین نے مدینہ منورہ باندې حملہ کړی خپل زوی د لاس نیولو او مسجد نبوي مبارک ته راوستل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو درخواست اے الله پاک محبوبا د بدر په موقع باندې ډېر لوی چاہت و چې ما نه الله پاک فرض شهادت دې راځي او زبر اخرت دا خوشاله چې دا حاصل کو لیکن اللہ کا نو منظور اعظم او بدر کې شریک نشو اس میں زړه دا غواړي
مکې مشرکان او کفار په مدینه منوره حمله کوي. زما د ضعیف او بوډا بدن ستاسو نه قربان شه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ول زوی د الله سره نیولې وي، پلار او زوی د رسول الله په محبت کې دومره محوري چې یو بل سره خسنې واچو. موږ او تاسو د خسنې اچو کړه دې ته په عربی کې قرع وایي چې یا وسای او یا وزمای، ساده پلانکی او زمانه پلانکی هر څه چې باندې هر خسنې واچي په دې اختلاف یې واقعي بس چې دا چا کوم نصیب راووته پلان او ټول خسنې واچو. دوی ورته وایي چې زما د رسول الله مبارک سره باندې سخت موقع باندې شاده وشاده ولاړې. ابو خیثمه رضی الله عنه متلاسي په جړا کې دوی ته وکتل، یو ولې زمانه جنت ته خوشاله نه دي وخت چې دا خپل ضعیف بدن د رسول الله د قربان کوم. الله تعالی سي منظور والا خسرې د دې په حق کې راوته چې دوی په جهاد لذي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په غزوه احد کې شریکي یوړې جړل او سر په خپل وزمه باندې کې ناستو ناسي راسي چت کړو او اسمان دې وکړل د سترګو مبارک یې داسې دارې والي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خسرې زما د زوی په حق کې راوځلې خو زم پرې اشاره کوله ان الله محمود واستانه قربان شه. دعا یې وکړه، هغه دعا یې الله تعالی قبول کړه او د سمان رضی الله تعالی عنہ په وخت کې شهید شو. دا ډېر سخت وخت په مسلمانانو صحابه کرامو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صحابه کرامو ته تعلیم ورکړ چې په دې صحابو کې د هغه ټکردارې او د خپل مور خلک د اهل بیت اعظام شریک رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفا او د غیرت ډک کړو چې هغه مبارک ورته ډېری نیوي. حمزه زمان درې والحمد وصف الله وصف رسوله دا د الله زمری او د الله د رسول زمری دی. ډېر ډېر پهلوان او د ښکار ډېر زیات شوقین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت او اطاعت کې ابو جهل باندې خبيث انسان باندې کې رنگ کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منځ باندې ولاړ موږ کو او چاله کړو دا وی د سودو وډک لري راوړو. ابو جهل خپل غلامانو ته وی چې دا یو څه پیغمبر علیہ السلام یې هوا چړې جامع مبارکه بلمال شوی ډېر زیات خفو دلګي خپل کور ته راغی. لور مبارکه حضرت سیدنا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې د خپل